په زابل کې د نظامی زده کړو د معسکر د پرانیستي په مراسمو کې د زابل د والي ترڅنګ د امنیه قومندانۍ قومندان د نظامی کمیسیون حلقوي مسؤلینو او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. د زابل والي مولوي ابراهیم وایي په دې معسکر کې چې نن یې پرانیسته وسوه شاوخوا 400 مجاهدینو د نظامي او فکري زده کړو لپاره پکې برخه اخیستې چې هغوی ته د مجربو استادانو لخوا روزنه ورکول کیږي. د زابل والي زیاته کړه چې د شهیدانو د کورنیو عوامو ولسونو هیله دا ده چې د هغوی د امنیت ساتنه دې وسي چې په خبره یې ساتنه به د همدا نظامي زده کړو سمبال مجاهدینو لخوا کیږي. ځکه د نظام اوس موږ غاړې ته رالوېدلی دی، ضرور دی چې موږ به د دې نظام دفاع کوو. نو هغه به په داسې خلکو باندې دفاع کوو لکه دا نن چې د مابینځ ته راغلي دي د ټولو مسلمانانو او د ټولو شهیدانو د کورنیو او د شهیدانو د پلرو د شهیدانو د مندو دغه ارمان دی چې موږ ته یو ښه امنیت راوسته سي. نو امنیت یې په دغه خلکو باندې راځي، کوشش به کوو د الله په خاطر باندې. پر همدې مهال هغه مجاهدین چې د نظامي زده کړو او فکري روزنې په دې معسکر کې ګډون کړی وایي چې د اسلامي نظام ولسونو د امنیت او د سرحدونو د ساتنې په موخه یې برخه اخیستې. موږ چې دلته راغلي یو د افغانستان د اسلامي امارت د فوج د تیارېدو لپاره، د عوامو د خدمت لپاره، د اسلامي نظام د ساتنې لپاره چې موږ دلته راغلي یو. موږ ډېر خوشحاله یو، الحمدلله. موږ ته خپل تعلیم په پوره توګه سره روان دی. د زابل ولایت په مرکز قلات کې د نظامي زده کړو لپاره راغلي یو او د دې لپاره چې موږ د اسلام او د افغانستان د ولس لپاره خدمت وکړو چې په آینده کې بیا د افغانستان د سرحداتو څخه او د افغانستان د ولس څخه موږ په صحیح ډول سره دفاع وکړو. د یادونې وړ ده چې د زابل ترڅنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د اسلامي امارت د مجاهدینو لپاره د نظامي زده کړو روزنیز پروګرامونه پیل شوي.